پی ٹی آئی انٹرا پارٹی دریم انتخاباتو معاملہ د چیف الیکشن کمشنر په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ د کیس سماعت کړی. سماعت دوران الیکشن کمیشن د پی ټی آئی انټرا پارټي انتخاباتو باندې بیا اعتراض کړی. چیف الیکشن کمشنر د پی ټی آئی چیئرمین بریسټر ګوهر ته د اعتراضاتو کاپي ورکولو هدایت کړی دی. پی ٹی آئی چیئرمین بریسٹر ګوهر ویل چې د پی ټی آئی انټرا پارټي انتخابات په شفاف انداز کې شوي دي. بریسٹر ګوهر وایي چې د پارټۍ په انټرا پارټي الیکشن اعتراض کوونکي کسان په خپله په دې کې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، ولې الیکشن کمیشن کې د دې انتخاباتو خلاف یې درخواست جمع کړی دی. کوشوارو کې د غلط بیانۍ معاملہ پېښور های کورټ وزیر اعلی علي مین ګنډاپور رابللو په حواله د الیکشن کمیشن نوټس معطل کړی. جسټس عتیق شاه او جسټس شکیل احمد د وزیر اعلی د ریډ پټیشن سماعت کړی. عدالت راتلونکي سماعت پورې علي مین ګنډاپور په حق کې حکم امتناع جاری کړی ده. الیکشن کمیشن وزیر اعلی په ذاتي حیثیت نن طلب کړی. د ججز خط په معاملہ سپریم کورٹ کې د دې اهمې مقدمې سماعت جاری. د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې شپږ کسیزه لارجر بینچ سماعت کوي. عدالت دې معاملې متعلق نور 9 درخواستونه هم د کیس سره یوځای کړي دي. دغه درخواستونو کې د ججانو د معاملې انکوایري مطالبه هم شوې وه. د سپریم کورٹ د دې اهمې مقدمې سماعت برای راست ښودلی شوي. ایل این جی کرپشن ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته لوی ریلیف. نیب د شاهد خاقان عباسی او نور ملزمانو خلاف ایل این جی ریفرنس واپس اخیستلی. احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د دې مقدمې سماعت کړی. سماعت دوران د نیب ډیپټي پروسیکیوټر عدالت ته ویلي چې په دې مقدمه کې ککړ ټول ملزمانو خلاف ریفرنس واپس اخلو. عدالت د نیب درخواست منظور کړی. شاهد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل بشمول نور ملزمان چې د دې مقدمې نه بری کړي دي. شمالی وزیرستان میرالی تحصیل کې د هایر سیکنډري سکول باندې نامعلومه کسانو حمله. شرخوخو د 23 امتحاني حالونو د 9 د 10 حل شوي پرچې سوځولي دي. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي. خیبر پختونخوا مشري اطلاعات بریسټر صاحب ویلي چې پنجاب حکومت زمیندارو تباهي سیاست شروع کړی دی. زمیندارو ته ریلیف ورکولو دعویدار جعلي حکومتي اقداماتو له وجې د پنجاب زمیندارو غنم کې د 900 روپۍ د من نقصان برداشت کوي. بریسټر صاحب مریم نواز له مشوره ورکړې ده چې د تنورونو دورې پر ځای دي د کیسارانو دغه پریشاني د ختمولو اړخ ته توجه ورکړي. بلټن ته هرکلی شاملو به اهم خبر. تحریک انصاف د انټرا پارټي الیکشن باندې د اعتراضاتو معاملہ الیکشن کمیشن د اعتراضاتو کاپي تحریک انصاف ته د فراهم کولو هدایت جاری کړی دی او په دې هکله د پارټۍ نه د راتلونکي سماعت باندې جواب هم طلب کړی دی. د کیس سماعت سهار 10 بجې دوباره به کیږي. سماعت نه وړاندې میډیا سره خبرو اترو کې بریسټر ګوهر ویلي چې د بیټ انتخابي نښې سره د انټرا پارټي انتخاباتو سرټیفیکیټ هم غواړو. د ملکي تاریخ کې تحریک انصاف انټرا پارټي انتخاباتو غونډې ټاکنې نه دي شوې. د تحریک انصاف د دریم انټرا پارټي انتخابات باندې د اعتراضاتو معاملہ د الیکشن کمیشن 15 کسیزه بنچ د کیس سماعت کړی دی. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بریسټر ګوهر د الیکشن کمیشن نه د اعتراضاتو کاپي غوښتلې ده. سماعت دوران د کمیشن تحریک انصاف ته د اعتراضاتو کاپي فراهم کول کړی شوې ده. د سماعت دوران د میډیا سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بریسټر ګوهر زیاته کړه چې مونږه د بیټ انتخابي نشان سره سره د انټرا پارټي انتخاباتو سرټیفیکیټ هم غواړو. بریسټر ګوهر وایي چې په ماضي کې هم هیڅ یو پارټي دومره په شفاف انداز انتخابات نه دي کړي لکه څنګه چې پاکستان تحریک انصاف په دا ځل د انټرا پارټي انتخابات کړي. دیکھیں میں اس بات پہ نہیں جا رہا کہ دیکھو نا اگر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ہمیں بلے کا نشان ملنا چاہیے، لیکن ٹیک اٹ دس وے جتنی آبزرویشنز کسی پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی جو ہم ایگری نہیں کرتے کہ وہ آبزرویشنیں ٹھیک تھی کیونکہ وہ مس ریڈنگ آف ریکارڈ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیے تھے. اس لیے قانون اور رولز، الیکشن ایکٹ، الیکشن رولز اور ہمارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیں یہ سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے اور ہم نے اتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے.
دوسری بات جو الیکشن آپ سیاسی درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں، یس درجہ حرارت کم ہونے چاہیے، ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم نے تو جو کچھ ہماری طرف سے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہونی تھی وہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی. بلہ لیا گیا، لیڈر کو جیل میں رکھا گیا، اس کو 5 دن میں 3 سزائیں دلوائی گئیں، 35 سال کی سزا دلوائی گئیں، باور کروایا گیا ہمیشہ کے لیے اندر ہے، کوئی نشان نہیں، کوئی بینگن کسی کو چمٹا، کسی کو بوٹ، کسی کو کچھ اور الاٹ کروایا گیا. لیکن عوام نے اللہ کے رحم کرم سے تو وہ کر دی، سپورٹ کیا، اور 2/3 میجارٹی ہماری ایگزسٹ کرتی ہے. 180 سیٹ ہمارے نیشنل اسمبلی میں ہے، جس کا ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے. ہم اس لیے نہ بوائیکاٹ کی طرف گئے، نہ دھرنوں کی طرف گئے، نہ ان ماس ریزگنیشن کی طرف گئے، اور پارلیمان میں بیٹھ کے اپنا رول پلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن اس کے باوجود نہ ہمیں اسپیس دی جاتی ہے، نہ پوائنٹ اور آرڈر پہ بولنے کا موقع ملتا. خبر ہائی کورٹ د خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ علی بن گنڈاپور طلبی نوٹس معطل کرے اور الیکشن کمیشن نے جواب طلب کرے دے. جسٹس سید محمد عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد باندے مشتمل 2 کسیزہ بینچ د ریٹ پٹیشن سماعت کرے. عدالت علی بن گنڈاپور وکیل سکندر حیات شاہ ویلی دی چی نن الیکشن کمیشن وزیر اعلیٰ طلب کرے دے دا ہوئی طلبی غیر قانونی دا. هغو عدالت تویلی دی چې الیکشن شوه دی. علی بن گنڈاپور وزیر اعلیٰ هم جوړ شوه دی. د الیکشن کمیشن سره د هغوی د طلبی اختیارات نشته. په دې باندې الیکشن کمیشن لخوا اعتراض چې دی هغه بې بنیاده دی. عدالت د الیکشن کمیشن لخوا نه د علی بن گنڈاپور ته جاری کړی شوی د طلبی نوټس معطل کړی او په نوټس باندې د عمل درآمد ودرولې دی. د وزیر اعلیٰ خلاف درخواست جاری کړل شوی چې هغوی گوشوارو کې اساسې پټې کړي. سپریم کورٹ کی د ججانو د خط معاملہ باندې د اس خود نوټس کې سماعت جاری دی. د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې 6 کسیزه لارجر بینچ د دې کیس سماعت کوي. دغه زه یوزو برای راست وګورو سماعت چې دا مهال جاری دی. Judiciary on the above mentioned issue, then it shall be ensured that the complainant is not unjustly victimized, as it happened in some cases in the recent past. 12. The burden to establish that the allegations leveled in the complaint of a judge were not true shall be on the respondent of the case, within brackets executive oblique state. The next para is important. Next. 13. Large majority of the judges present in the meeting also observed with great concern that the interference of agencies oblique executive in the independence of judiciary is an open secret, and the earlier judgments of the Honorable Supreme Court of Pakistan to prevent the said interference have proved to be ineffective. Therefore, the judges of this court expect that the Honorable Supreme Court of Pakistan, in its final judgment in Suo Motu case number 1 of 2024, may give a comprehensive mechanism to deal with the matters mentioned in paragraph number 13 of order. Is, to my mind, the essence of the Lahore High Court submission that this is an open secret that the independence of judiciary is being violated, and also that they now look up to this court to devise a mechanism because the earlier judgments have proved ineffective. So, in a way, the High Courts are actually beseeching the Supreme Court that this is high time that we put our foot down and do something about it. I think one aspect should also be considered. There is or has been or may be interference from within.